بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عبادة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن ابن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن يسار وعوف بن مالك وابن عمر وجرير رضي الله تعالى عنه. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. مولانا سے بزن پوئے کا دا مالک سے پنیز باندے توقیت نشتا دا مسافر دا پارا او نہ دا مقیم دا پارا. دا مالک سے پنیز دا مسافر او مقیم چا دا پارم توقیت نشتا بس چک موزے دے واچولے ارسو پورے چے دے پخپکی وی نو مسا پہ کولش. خا او پنیز دا شعبی خا پنیز دا ایمو ثلاثو بغیر دا مالکنا توقیت تے توقیت تا مقیم دا پارا یو شواروز او دا مسافر دا پارا درے لکہ مسافر دا ضرورت تے صرف شعبی وی چی مقیم دا پینزر منزونا تو لکا پینزر منزونا او مسافر دا پینزر دس منزونا شعبی وی لکہ دیکھے سپا رکھتے اغوی چی مقیم لسو پینزه منزونه مسافر را پینزه لس. ایمه سلاسه سوی سوا دا مالکنا یو شواروز مقیم لا او مسافر لسو دری شواروز دیکھے سا پرخ شو پینزه منزونه یادی او دوی یو شواروز یادی. سو پرخ شو زي فرق راته هو فرق باكشتا شو فرق دي نه کله پرېدا عمره کله عمره پرېدا کله خدان د خبره ده چې د غری د اسوته ویل کېږي د امام احمد ابن حنبل پنځ باندې هغه وخت نه شروع کېږي خبره رونی و کله هغه وخت نه شروع کېږي پنځ د احمد ابن حنبل من وقت اللبس کله دی واچول د هغه وخت نه شروع کېږي او زمونږ د شافعي سے پنځ باندې د وقت الحدث بعد اللبس ته شروع کېږي. احمد پنځ کله شروع کېږي چې کله دی واچول هغه وخت نه شروع کېږي او زمونږ شافعي سے پنځ کله موده شروع کېږي حدث بعد اللبس ځکه نو اوس نوره مسانه شوه. وی خدایا هغه پنځه منځونه یادوي څوک پنځه منځونه موږ څه یادو موږ شواروز یادو نو بعضې وخت کې مولانا صاحب پنځه منځونو وقت زیات شي د شواروز نه بعضې وخت کې د پنځو منځونو وقت څه شي د شواروز نه زیات شي او شواروز نه دا شواروز خو هغه نه شب و روز خو هغه وخت نه لکه اوس به یو مثال درکړم ته پې پیښې ما دې وخت کې موزې واچولې کوم وخت مې واچولې دې وخت کې مې واچولې او زمونږ او د امام شافعي شعبي ټول صرف احمد وی د کوم وخت نه شروع کېږي وقت اللبس نه نو چې دې وخت کې مې واچولې نو سبا دې وخته پورې پنځه منځونه هم پوره شو شواروز هم پوره شو سبا دې وخته پورې نو دې کې خو فرق نه راځي خو لیکن اوس دې وخت کې ما واچولې موزې او ما پکې مونځ وکړو او زه د ماسپښین نه پس 4 بجې د مانځه نه پس زما حدث شروع شو څه شو حدث نو اوس به څه کېږي مولانا صاحب اوس شواروز زما کله پوره کېږي ما دا وقت الحدث نه که اخلي د وقت الحدث نه نو شواروز کله پوره کېږي دا ماسپښین نه پس پوره کېږي
شواروزو نو پینځه منځونه پکې پوره شو پینځه او که چرته د وقت الحدث نه اخلي وقت اللبس نه وقت الحدث نه وقت اللبس نه اخلي نو بیا خو شواروز پوره نشو کنه ځکه د ما شواروز ته 3 بجو نه شروع کېږي او پینځه منځونه پوره شو او دې کې شعبي سره څه دلیل نشته زو سر پسې شه قتيبة ابن سعيد بغلاني لك تقلشا ابو عوانه والضحي يشكوري تیر شوی دی او سعيد ابن مسروق دا د سفيان ثوري پلار دی ښا سفيان ابن سعيد ثقه راوي دی ابراهيم تيميم ثقه دی عمرو ابن ميمون جدلي ثقه دی دې نقل کړي دا ابو عبد الله جدلينا ابن حبان ابن معين ټول ثقه وي خزیمه بن ثابت انصاری صحابی دی عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل سؤال شد حضور پاک نه مسجد خفین فقال للمسافر ثلاث ليال وللمقيم يوم يا 3 ايام يا 3 ليال ورد وسر حسابوا يوم اي يوم وليله او ابو عبد الله جرير عبد ابن عبد دی مولانا صاحب دا زموږ دلیل یو خدا معلومه چې استاد نه تاسو کولې دا داسې مسلو دویم د مشروعیت تمسه خفیان ثابت درې مسافر له 3 ورځې 3 شپې مقیم له یو ورځ یو شپه قال ابو سعد هذا حديث حسن صحيح وفي الباب علي اولئك مسلم كذا مسلم کے لا ابو بکر سعید ابن خزیمہ دار قطنی سعید ابن خزیمہ دار قطنی مصنف د ابن ابي شيبه مسند د بزار سعید ابن خزیمہ لا دار قطنی مصنف د ابن ابي شيبه مسند د بزار د ابو هريره په مصنف د ابن ابي شيبه مسند د بزار کې دی مصنف د ابن ابي شيبه مسند د بزار کې د صفوان ابن عسال روان دي ترمذی کې دی عوف ابن مالک مستد احمد او مستد بزار کې دی ابن عمر من ندی مندری د جرير طبراني موجم اوسط کې دی ها دوسو وبه قال حناد شبه وبه قال حناد قال حدثنا ابو المسيح ناصر بن ابي النجود عن سرد بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا اذا كنا سفر الا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قال ابو عيسى هذا حديث حسن حنادم تیر دی ابو الاحوص سلام ابن سليم يوذل نبار بس سلام ابن سليم سقراوي دی عاصم ابن ابي النجود حافظ بصدوق له اوهام سموي ضعيف صدوق لكن متابعين اشتخى تنسر نوتك يوم متابعة طلحة ابن مصرف ده طلحة ابن مصرف ثقة ده بل منهال ابن عمر ده طلحة ابن مصرف او منهال ابن عمر او بل محمد ابن سوقة دري والا ثقات كسو متابعين شو كم طلحة ابن مصرف محمد ابن سوقة منهاج ابن عمر دا طبراني موجم كبير کی طبراني موجم كبير کی نو دي ضعيف متابعين مدري رولن عن زير بن حبيش دا اسدي كوفي دي ثقة او دا مخزرمين دي عن صفوان بن عسال صحابي دي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا منتبه حكم كاو سبب اذا كنا سفر يا جمع يا اسم جمع ده مسافر ده الا ننزع خفافنا ابن بنو باسو موزيخ بلي 3 ايام ولياليهن وقت جما 3 مراد شپه ورځ واغ چې دا په قرینه شو ور دا زمون دلیل شو الا من جنابه الا ننزع من جنابه دا غسل د جنابت الا ننزع عن غسل الجنابه او په حکم د غسل د جنابت کې نور د والا فرض غسل ولی ځکه هغه کې حتی تغتسلوا راغله دي
حتى تغتسلوا او تغتسلوا غسل ستوي ټول وجود انزل مودي وباسه او یک فتوهروا راغله دي فتوهروا سمانا ټول وجود انزل ولكن من غاية ده مجموعين استثناء ده لكن ننزع من غاية ولكن ننزع من غاية او بول او نوم يعني حدث اکبر لوي وبس حدیث نړۍ خبره معلومه شوه یو دا چې دا مامور دي پیغمبر د طرفنا چې دریش په درو دي مسافر لري بل دا جنابت کې به وبس غایت بول کې ټول حدث اصغر شو قال ابو ساهد حديث حسن صحيح دوت حسن صحيح هو مولانا صاحب خدای کې عاصم بن ابي النجود دی ګوره ما خو متابعين ذکر کړ وقد روى الحكم بن عتيبة تاسو د ثقة ثبت فقيه تکله ثقة ثبت فقيه او حماد بن سليمان دام فقيه دی ثقه دی ابراهيم النخعي هو پیجنه لوی تابعی دی ثقه ابو عبد الله الجدلي ابو عبد الله الجدلي اسمه كثير شو عبد بن عبد دي نوم دي ثقه دي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ولا يصح واغا سين دي اغا سده لك سين دي دا حكم ابن عتيبة وحماد نقل كيد ابو عبد الله الجدلينا او غير خزيفنا نقل كي وإذا سين دي وقال علي بن المديني ولي ويسين دي قرصة قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قطان قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي دكان دا أبو عبد الله جدلنا ودي منت ودي عدم الصحة حديث تمسحي وقال زايدة سوي دا منصور نقل كي زايدة بن قدامة ثقة منصور بن معتمر ثقة كنا من حجرة إبراهيم التيمي كي ورخا إبراهيم التيمي سرناستو او من سر ابراهيم نخعي موجودو نو فحدثنا نو من حديث ابراهيم التيمي ده ابو عمرو بن ميمون دا دي ګور عمرو بن ميمون پکې راغی عن ابي عبد الله الجدلي یاد دي شو کنه دا پکې زیات شو عن خزيمه عن في مسألة نو دا ابراهيم نخعي چې نقل کوي نو اصل کې اغری په مجلس کې ناستو نو رد په مینس کې دوه واسطه شوي یو ابراهيم التيمي او یو عمرو بن ميمونة خلاص شو ده ټیک دا واسطه وروته ټیک شو کنه قال محمد احسن في هذا الباب حديث صفوان بن عسال ده صفوان بن عسال روایت چې دی هغه د مخ کې اوه حسان بن صفوان بن عسال په ترمذی کې دی ښا وخت دی وې کنه ده حناد او ابو الاحوص والا نو کته چې هغه کې عاصم بن النجود دی نو د قوت صحیح و د پنځ بسقي او مې درې متابعين در ذکر کړل قال أبو إسحاق وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء لك سفيان الثوري ابن مبارك وشافعي وأحمد بن إسحاق دي قالوا طول يمسح المقيم يوما وليلة ما اوجد منغو شافعي سے پنځ حدث بعد اللبس نشورو کېږي او د احمد پنځ وقت اللبس نشورو کېږي په نووي حواله در کومل ته ګورا او مسافر بدره او دريش په وقد روى بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا أغيب مسح غفانه كتوقيت قائل ندا قول مالك بن أنس أو دا غد دلائل ورا أبا أبو داود كده خزيمة دي ألا لك زر رواية وجنادر دا غير أزم أغيب أبو داود كده چا دي دا خزيمة دي أغيب كده الفاظ دي ولو استزدناه لزادنا سجي لو استزدناه كمون دا پیغمبر مبارک نه طلب دا زیادت کړی لزادنا نو یو خدا دا جمله ضعیفه ده زیلعی وی زيلعي نسب الرايه كي دا جمله ضعيفه ده ياو او يا دا اي تاخذ زعم درابي دي لو استزدناه لزادنا سجد لك دا خپل ګمان دي او يا دا چې لو څه پر راځي انتفاع د ثاني د وجه انتفاع دا اولنا نو مونږ طلب د زیادت اون کنو زیادت را نه غي کنه دا غوستا دلیل نشو اوس برا شو د دوی دویم دلیل په ابو داود کې د شابه دویم مواورا په ابو داود کې د چا روایت ده ابي ابن عماره روایت ده قال قلت يا رسول الله أأمسح على الخفين قال قلت يا رسول الله أأمسح على الخفين قال نعم قال يوما
قال ويومين قال يوما يورث قال ويومين قال ثلاثة قال نعم وما شئت دام دا غوی دلیل شو قال نعم وما شئت مولانا صاحب دا ضعیف تے عبد الرحمن ابن رزین دے پکے الا راوی پکے عبد الرحمن ابن رزین دے ضعیف راوی دے محمد ابن یزید دے پکے ہم ضعیف دے عبد الرحمن ابن رزین محمد ابن یزید او ایوب ابن قطن توک میں یاد کر درے کا سام کم کم یاد کا عبد الرحمن ابن رزین الا محمد ابن یزید او ایوب ابن قطن ټول ضعفاء دي او د توقیت هغه متواتر دي مقابل کې الا دریم دلیل مورا حضرت عقبہ عمر توي شبا قال عقبة لعمر الا سمعوا هو يقول قال عقبة لبستها يوم الجمعة وهذه الجمعة في كلا ده غسري ولبستها يوم الجمعة وهذه قال أصبت السنة ده يو هفته چولي لبستها يوم الجمعة وهذه الجمعة قال أصبت السنة قال أصبت السنة هغه جواب وکم چې دا خلک یو میاشت موضوع چي او په طریقه مشروعه کنه دا نه چې میانس کې مې وسته نه دي دا نه چې میانس کې مې وسته نه دي نو اصب تشریک دا اوتات یو سړی چې دا موضوع لکه کله غوستري د دې خو یو میاشت کې ځای چوم نو څه مطلب چې په تواتر یې نو په طریقه مشروعه باندې اچا ولا دا غرنګ د میمونه روایت هم دي الا مختصر ده ما هغه ضعیف ته عمر ابن اسحاق دې پکې څه دی لکه نو دا ضعیف تھی اور مقابل کے متواتر روایت تھی نو مولانا صاحب دا سبق ملت لگزر